دا اشاره عثمان رضی الله تعالی عنہ ته کړو وې دسی مولانا مخ پلاس کی ونیو دسی الله حبیب دې یادای دا اشاره دې ته او دق عثمان یادوم چې دا جنتی دی رضی چې چا ایمان راوړو د صحابه په شان ایمان فقد اهتدوا دا الله د طرف نه اعلان دی چې دا خلق په هدایت دا به گمراه نه چې چا ایمان راوړو د صحابه او د ایمان په شان د دواړو جهانو سردار فرمای اصحابی کن نجوم زما صحابه په منزله د ستورو دي استوري دي بأيهم اقتديتم اهتديتم چې کم صحابي پسې لاړلې اهتديتم تاسو بني غلارو بأيهم اقتديتم اهتديتم دا په منزله د ستورو دي سره رڼا ده وآله الطيبين الطاهرين طیبین دی طاہرین دی صحابہ کرام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام علماء پا دی اتفاق دے چٹول اولیاء را جمش سرد ایمی اربعو چی سلور امامان دی دا مذہبونو دامشیو د ټولی دنیا اولیاء را جمشی یو صحابی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره پسورلی تلی دی او پلار روانو او د سورلی د خپینی دوڑا خطلی دا د ټولی دنیا اولیاء د یو صحابی د سورلی دوڑی تم نشی رسیدلے بأيهم اقتديتم اهتديتم دا ستوري دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا پنی غلار شولای چې څوک صحابه پسې رستو روان شول صحابه ستوري صحابه کرام یوځای ته روان لاره باندې یو کلی خواته ورسېدل کلی خلقو ته وی دلته شپه تیرو چرته د تابعینو د ائمه اربعو موازنه چرته صحابه سره ونه کې چرته د خیرن نشي د صحابه مبارک د ایمان نه وخلاش صحابه کرام ورل یو زنګل وی دلته شپه تیرو د کلی خلق ورته ویش پتی رکه خودل ته منظری دی دا خو زنګل دی ماتون کی زناور دی زنګل کې نو څنګه بشپتی راوي وی تاسو اجازت راکې مونږ دی زنګل کې نن شپتی رو وی اجازت ته یو صحابي اوچت ځای ته اوخت مونږ خلکو ته تقریر کوه خلک پې نه پوهیږي خلکو ته تقریر کوه نه پوهیږي پې صحابی اوچت ځای ته وختو وی اے د زنګل زناورو راجم شئ تاسو ته تقریر کوم اے د زنګل زناورو خبردار وورئ مونږ څوک مونږ چې تقریر کوو نو پلان کې او د پلان کې زوی او پلان کې علامه پلاری دومره غټ عالم او د دومره غټ عالم دی او پلان کې د پلان کې ام پی ایس وی او د پلار ام پی او د نیکه ام پی او صحابه آسان تعارف وی اے د زنګل زناورو مونږ تاسو سره تعارف کو اے د زنګل زناورو مونږ ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه یو بس دغه یو تعارف مونږ د امام الانبیاء صحابه یو مونږ امام الانبیاء سره په یو تالی خوراک کړي مونږ د امام الانبیاء شاګردان یو زمونږ دغه تعارف دی د صحابي آسان تعارف مونږ د امام الانبیاء صحابه اے د زنګل زناورو مونږ بنندل تشپتیرو مونږ ته زنګل خوشی کوي خبردار چې مونږ له نقصان را نک مونږ ته زنګل خوشی کوي صحابی تقریر کی او د زنګل زناوري اوري
چې تقریر ختم شو د زنګل زناورو منصریانو پړنګانو خپل بچی پترخونو کې نیولې دی او د زنګل نه ووتل. نن بدلته صحابه شپتی نن بدلته صحابه شپتی صحابه دي سي خلقو خا. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو لخر لګلو جهاد لا اغي پس دشمن د شاده طرف راوړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دل تناسو ویا ساریتو الجبل ساریه غرت وګوره غرت دشمن درغه هوا د دې زین आवाज اوچت کو وړو د امیر په وخت کې आवाज ورغه یا ساریتو الجبل دا आवाज د امیر المؤمنین اکم دی هوا आवाज اوچت کو د امیر په وګو کې ارتاو کو ساریه الجبل غرت وګوره غرت دشمن در اچ وکتل د غر د طرف دشمن هواګانو به आवाजونه اوچتول خل صحابه داخله خطراغ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ توی دریای نیل وبن ورک وچته وی معمول سو وی سنبال کړي چینه چې ورته وګرځونو دریاب وب ورک دا معمول دی. وی دسی خوبه نه کوي دا د جاهلیت رسم دی چې دسی اونک وی سبکو وی زده دریاب ته یو خط لیکم زما خط ورته گزارک نن پډنډه سړی نه سميږي او هغه وخت کې با چې خط ورگزار شو چې دا د امیر المؤمنین د طرف نه دریابونو به حکم نه بدل. صحابه خط لیکي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله چې نهایت مهربان دی او بے حد رحم کوم. زدا خط لیکم د جانب د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اے دریاب تا ته لیکم کدا الله په حکم چلیږي نو جاری شه او کدا الله په حکم نه چلیږي زمونږ درته هیڅ ضرورت نشته. حاکم وقت تو خلیفت خط لګوي دا د دریاب ته گزار اچي دریاب ته خط امیر المؤمنین گزار کو اغه دریاب چې په اغه ورس اوبرا پریخي دي ننم اغه دریاب وبن دي کمی کړي د خپل سره چې د صحابي خط ورته وګورځي د امیر المؤمنین صحابه دي سي خلق غیب سم رښتیا خبرې وي. راغه نبی علیہ السلام ته وی عمر فاروق رضی الله تعالی وی ډیر می خوخي انتهایی می خوخي خود خپل ځان نه ډیر مين نه لرم دې ځان نه ډیر نه یملک. نبی علیہ السلام ورته وی عمر زما دې په اغه ذات قسمی چې سو پور دې ما سره دا مینه د ځان نه د سیوا شوی نو ایمان دې نه دی کامل چې نبی علیہ السلام څنګه دا خبر وکړه د الله حبیبا زما دې د الله په ذات قسمی چې وس می مینه د خپل ځان نم ستا سره سیوا شو وی وستی ایمان کامل شو. عمر وستی ایمان کامل شو. صحابه مینه پیجندلې وا صحابه ته چا سبق ویلې و صحابه ته چا د عشق کلاسونه اغستی صحابه ول چا مینه ور کړې و مینه صحابه مینه پیجندلې و یو ماشوم عمر نو میو تریو جلاس هغه به نبی علیہ السلام خواته دې کله نا کله راوست ورځ دا تر نو دا وراره راغې د نبی علیہ السلام خوال نبی علیہ السلام د قیامت ذکر کو صحابه ته دا ماشوم خو چې د قیامت ذکر یې واورید کنه واپس لاړ تر ته وای ای زماترو نن به د نبی علیہ السلام نه د قیامت ذکر واوریدو د سیده لکه د قیامت چې به د سترګو مخې ته کوت هغه ترې د نبی علیہ السلام بارک لګ بد خلو خزو جلاس وی ته د نبی علیہ السلام بارک بد خلو خزو هغه ماشوم راغه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مسجد نبوی تراغه وی یا الله اول تگواشا اے زما مالک د الله حبیب تگواشا صحابه تگواشا
چې زما تر ستا باره کې بد خوله خوځولې ده. ای د الله حبیبه ګواشه ما نن د تره نه د براءت اعلان وکړو. بس زما د تره سره لارې جدا دي، جدا جدا. تره به تره نه وي، د نن نه پخوا به تره نه وي. ای د الله حبیبه ماشوم رکوټې ما د تره سره لارې جدا کړه. تره ته یې وی په ټوله دنیا کې مې ته خوښ وي ښه، ټوله دنیا کې راته ستا نه خوښ نه و، خو چې د نبی علیه السلام شان کې د خولې استعمال کړه. وی زما دی د الله په ذات قسمی چې په ټوله دنیا کې مې اوس ته بدې شي او تا سره مې د براءت اعلان دی. تر سره لارې جدا کوي ماشوم رکوټ. امام الانبیا سره د مینې سبق ویلی او صحابو د عشق سبق ویلی او د امام الانبیا شاگردانو کا الله کم مقام ورک، څومره لوی مقام. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره طواف د بیت الله طواف چې مقام ابراهیم ته راورسېدو، نبی علیہ السلام ته وایي زړه مې غواړي چې دلته یو 2 رکعاته مونځ وکړې. زړه مې غواړي چې د مقام ابراهیم سره یو 2 رکعاته مونځ وینو. اسې زړه مې غواړي. اسمان نه جبریل امین راغی، نبی علیہ السلام ته فرمایي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. اے الله حبیبا د عمر رای رب العالمین ته خوښ شولا. الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د رای په موافقت کې د قرآن حکم راولې. اوس چې مونږ ټول طواف وکړو نو 2 رکعاته مونځ وکړو. دا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نبی علیہ السلام فرمایل ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. اے عمر ستا په ژبه او په زړه کې الله حق ګرځولې. ته چې خبره کوي نو حق یې، ستا په خوله چې راځي نو حق یې. عمر ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صحابو د امام الانبیا صحبت حاصل کړ. امام الانبیا لیدې او په امام الانبیا ایمان راوړ. امام الانبیاء لیدیو د امام الانبیاء صحابیت خو بغیر د منز نسړې جنت ته داخل کړي دي، بغیر د زکات ورکولو نه جنت ته داخل کړي دي. میدان جنگ دی، کافر راغی نبی علیہ السلام ته وی پتا ایمان راوړم. نبی علیہ السلام ورته وایي کلمه وی ورغه د مسلمانانو طرف تراغه ورغه جو شهید شو. صحابه چرالل د تصو یو د الله حبیبا. نبی علیہ السلام ورته وی دا زما هغه صحابي دی چې بغیر د منز نه جنتی دی، بغیر د زکات نه جنتی دی، بغیر د حج نه جنتی دی. منز نه دی کړي خو زما صحبت اختیار کو پمای ایمان راوړو. د صحابي درجه الله ورکړل او الله جنت ته وستو. صحابیت د دین دی. منز نشتا، حج نشتا، زکات نشتا، یو صحابیت سړی جنت ته ورسو. صحابیت د غړی نوم، صحابیت د یو ساعت نوم. د ټولی دنیا خلق چې راټول کې سیوا د انبیاءونه. الله اکبر. صحبت د نبی علیہ السلام کی دومره اثر وخا. دی علماء نه تاسو کوي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ روایات ډیر کم نقل شي. روایات ته کم دي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. روایات ته دومره ډیر نه دي نقل شي. فقها او صحابه کې نوم نشته دي. خود اهل سنت والجماعت عقیده دا افضل البشر بعد الانبیاء ابوبکر صدیق. د ټولی دنیا په انسانانو کې د انبیاء نه پس په ټوله دنیا کې غوره بشر ابوبکر صدیق ته رضی الله تعالی. د صحابیت د مقام ته ورس. د امام الانبیاء ملګری دی. د سفر، د حضر، د غار، وسط مدفن، بیا د محشر او بیا د حوض کوثر ملګری. چې غار کې د نبی علیہ السلام سره پاتې شو، نبی علیہ السلام ورته وایي انت صاحبی فی الغار.
ته زما ملګری شوې په غار کې نو وصاحبي علی الحوض په حوض کوثر به مې ملګری صحابه ته زما د غال ملګری وي نو انت صاحبي علی الحوض په حوض کوثر به ما سره ولاړ ابوبکر مخه پکې چې قبر نه پاسي ما بلاس نه نیولې چې میدان محشر کې حاضری کړ صحابه نبی علیہ السلام د سیونی ول د لاس نه یو طرف ته ابوبکر صدیق او بل طرف ته عمر فاروق صحابه ته ما ته ګورې ښا صحابه ورته دي سی وکتلې وی ها کذا نبعث یوم القیامه دي سی به مونږ په میدان محشر کې وي الله اکبر نبی علیہ السلام بدلاس نه نیولی او په میدان محشر کې به ولاړ نبی علیہ السلام به نیولی او په میدان محشر کې به ولاړ وی ها کذا نبعث یوم القیامه ما ته ګورې څنګه چې مې د لاسونو نه نیولی دي دسی به مې نیولی او میدان محشر کې به وي دا به مې د لاسونو نه نیولی ښه چې کله ورسره غار کې ملګری شو 3 ورځې تېرې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې 3 ورځې مرګتیا ابوبکر صدیق وکړله رضی الله تعالی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ماسخوتن ټیم ودی سیمه اسمان تو قتل ستوریو نبی علیہ السلام ته مې چې دومره نیکی بد چای وی چې او د عمر دی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شته ما ورته وی د عمر دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه سیوا دی ما ته وی بی عائشہ د عمر رضی الله تعالی عنہ د ټول عمر نیکی او د ابوبکر صدیق د غاری سور د 3 ورځو نیکو ته نه رسیږي ابوبکر خو ابوبکر چې 3 ورځې نبی علیہ السلام سره تیرې کړلې نبی علیہ السلام 3 ورځې پس دعا وکړه صحابه ته چا لاس اوچت کړو نبی علیہ السلام لاس اوچت کړل وی اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي يوم القيامه یا الله ابوبکر صدیق زما سره وګرځو زما په درجه کې په ورځ د قیامت خدای ما سره ملګری صحابه بختورو د امام الانبیاء نے دعاګانې غوښتې صحابه ته سوکم نرسي صحابي وی سلمان فارسی رضی الله تعالی د پټولو صحابه کې عمر ډیر وخا د ډیر عمر صحابه نبی علیہ السلام دسی روانو ما پیلا ایمان نو راوړ په باغ کې روانو صادر ځان نه تو کړو هوا راتله صادر به دي سي سندو از په شاته روانو ما د مهر نبوت سیکو چې دا صادر بوچت شي چې صدا مهر نبوت وینم چې دا وینم نبی علیہ السلام را باندې پوښ پته ورته چې ته خپل استاد ویلیو چې یو نه خې مهر نبوت نور نه خېلی دی وی نبی علیہ السلام نظر شم وی دا صادری دي سی ونی وکنا حدیث راواړوي ما ته وی انظر الی ما امرت انظر سلمانا ته په مهر نبوت پسې ګرځي انظر الی ما امرت سلمان وګوره د کوم شي چې درته حکم شوی او شابه وګوره ورته و چې اومې قتل مهر نبوت ښکاره شوی او کبیزة الحمامه د کمترې د اګی مره بضعة ناشزة د غوښې داسې ټوټه راوتلې وه د نبي علیه السلام دوه ولو منځ کې وه خو دې طرف ته نږدې وه ښه دې طرف ته زړه دی که نه دا ول الله په زړه یو مهر والی و ښه سم سیلبن زړه و که نه ښه دنده ورته شیطانی اثرات نه تلل دلته پې مهر لګېدل سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورمنډې مې کړې مهر نبوت مې ښکل کړو په امام الانبیاء باندې مې ایمان راوړو چې الله حبیبه پتا مې ایمان راوړو صحابه ډیر سلیدلی دي صحابه ډیر سکتلی دي صحابه ډیر س اوریدلی وو صحابه ډیر س حاصل کړي دي اسیناس نبی علیہ السلام وی زما د امت نبا الله او یا زرا خلق بی حساب وبخي او کاشه ودرید صحابي ما د پارم دعا وکړه چې دا ویا زرا خلق خدای بخینو چې ما پکې مو بخي بی حساب نبی علیہ السلام وی دعا وکړه کېنا بل صحابي ودرید ما ته دا دعا نه کوي چې ما پکې ما الله وبخي نبی علیہ السلام ورته سبقک بها عکاش تکینا تک آرام وک دا دعا د عکاشه په حق کې الله قبول کړه
دی به عیسی به جنت ته ځي ویده ته وګورئ دی به عیسی به جنت ته صحابه ورته وکتل او 20,000 خلق چې ځینې یو به پکې وکاشه بې حسابه رواني الله اکبر صحابي وایي مونږ مجلس کې ناست وی چې دا پوری صحابي به جنتي دی ښه دته وګوره دا جنتي دی الله اکبر مجلس دا مجلس وخه دسی بناس وی دا جنتی دی ښا دا جنتی دی دا میرا جنت ملګری صحابه دي زناس صحابه ته زما د جنت ملګری پیژنې سما د جنت ملګری پیژنې ما سره بل ته چا مرګتی لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان دا هر نبی ملګری او زما ملګری په جنت کې عثمان رضی الله همې د جنت ملګری د تو ګورئ بختور نو چې نبی علیہ السلام ورته جنت کې به ملګری هلته به ملګری عثمانه جنت کې به ملګری دا ملعون را پاسینو د عثمان رضی الله تعالی عنہ په عزت داغ لګي ام ملعونا ام پلیتا ام منحوسا زستا په جب صحابه منم ما صحابه منلی دي ښا ما صحابه منلی دي ما صحابه روایاتو کې لیدلی دي ما صحابه روایاتو کې کتلی دي ما صحابه ډیر د نږدې نه مطالعه کړي ما د امام الانبیاء ملګری ډیر د نږدې نه کتلی ستا په خوله زما هیڅ پروا نشته شل پیرې غپېږه غپېږه اخر کې چې مړ شي نو دا ژبه به دې بار ته ګز راوځي ښه صحابه دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا بس بأيهم اقتديتم اهتديتم زمون معیار حق دي صحابه معیار حق ویلا پوری صحابی جنتی دی نبی علیہ السلام صحابی وی سے پاسې دم چې کرای کولک وی چې لاړم د اشاره عثمان رضی الله تعالی عنہ ته کړو وی دې سي مولا مخ پلاس کې ونیو دسی الله حبیب دې یادای ما اشاره دې ته او دق عثمان یادوم چې دا جنتی دی رضی الله دې بجنت ته دې بجنت ته بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای نبی علیہ السلام مستجعا کور په اړخ ملاس دسی پډړ ملاس او دا پندای دې ښکارا او په اړخ ملاس دا یو پندای ښکارېدل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام په خپل حال دیکي ابو بکر صدیق رضی الله ابو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام په خپل حال دیکي چې مقتل عثمان رضی الله تعالی عنہ راخکار چراغ نبی علیہ السلام زر پاسې دو پندای پټک ما وی الله حبیب ته د ابو بکر صدیق نه حیا نه کوي ته د عمر نه حیا نه کوي ته د عثمان نه حیا کوي ما ته وی بیبي عائشه ته خبري زبد اغه صحابي نه ولي حیا نه کوما چې هغه پلار کې رواني اسمان کې ملائک حیا کوي وی عثمان را روان رضی الله تعالی عنہ عثمان نه اسمان کې ملائک حیا عثمان نه ملائک حیا قربان چې کله د حساب ټیم شروع شي کنه عمر فاروق رضی الله ابو بکر عثمان رضی الله تعالی عنہ حساب لراش حساب تو ادریږي نو نبی علیہ السلام یو دعا ورته کړو اق دعا به مخې لراش مونږ نشو رسېدل په هیڅ حال نشه رسېدل ښا ټول عمر په سجده پراته خد صحابي د اس دوړه چې تلې دا او د اس په سپېګمه کې لګېدلې دا غي دوړې تم نشه رسې الصحابه هغه د چا چهره لیدلې وا هغه د چا په لاس کې لاس یې خوخه قربان یو صحابي کسلې ګوي ور شمالن سورلی والا اول سورلی واغستل ډیره ارزانه په 400 روپے اچرا واستله وای کتل ورته دا خو د 400 نه ده دا خو د 500 ده وزید نه په 500 والا بیا دا خو د 500 نه ده دا خو د 600 ده وې د 600 نه ده خو د 700 ده اخر کې وې دا د 900 ده نو 900 ولا ور کړې وې سورلی راک نو دا غلام ورته وای ما دلته 400 اگست نو تا ولي 900 ورکړ ورته وورا ما د امام الانبیاء پلاس کې لاس
ما د چا نبیت اغستیو ما د چا نبیت اغستیو ما ته هغه لاس یادیږي چې ما لاس په لاس کې خود لاس راله داسې ونیو ما ته وی اے صحابي چرته به د مسلمان له دوکه نه ورکوي نن یو بل ته ټلیفون کې وراشه د چانس گاډی دی خیال هم دی وراشه د چانس دا بارګینیان په زمانه ښه پوهېږي وراشه د چانس گاډی دی وي د چانس گاډی نه دی وی راشه د یو مسلمان د وینې سودا د راشه کو د مسلمان وینه الی راشه د هغه ټبر په کینسر بیماری په هسپتال کې داخلي ډاکټر ورته وایي 10 लाख روپۍ راوړه کنې ټبر دې مري نو د سره 10 लाख روپۍ نه نو د بارګین ته لاړ شي ټیک ده چې بارګین ته لاړ شي نو په قرض په 12 लाख روپۍ گاډي والی او بیا د 12 लाख روپو گاډي په نغدو په 10 लाख خرڅې دا ولې وای زما د بیبي د ژوند مسله ده زما بیبي د کینسر بیمار او دا مسلمان بل ته ټلیفون کې وراشه د چانس گاډي راشه دا د چانس گاډي دی راشه د مسلمان د ویني سودا کې ګرا شواله کو د مسلمان وینس کې نو راشه صحابي وی ما لاس ته چا پلاس کې خوخه دې سورلې کې ما لیدلې چې دا د نخو سورو په دې د ما 400 نه ته دې گاډي کې اینی نه چې دا د 12 लाख دی ته ولې دا 15 लाख دا ته د بیبي وینس کې دا ته د مسلمان وینس کې ته میدان محشر کې ودرېږي صحابه ول الله یو شان ورکړو یو مقام رب العالمین صحابه ول ورکړو نبی علیہ السلام وی ما جنت ولیدو فی المنام او فی لیلۃ المعراج یا په خوب کې یا د معراج په شپه د دوه موقع وی جنت می ولیدو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپش وی ولی خپش وی چې زه د سره وینو خبا ما بم لیدې نبی علیہ السلام ورته ته ولی خپکه ابو بکر صدیق ما چې کم جنت لیدلې ده دا په ټول امتیانو حرام دی چې د سو پوری ورته ته نه تلې بس هته بل سوکستانه مخ کې تلې نشي ستانه مخ کې تلې نشي ته ورشر صحابین مخ کې جنت تک ته ورشر صحابین مخ کې جنت نبی علیہ السلام صحابه ته وی بختور نو ام قربان صحابونا 1000 بار قربان نبی علیہ السلام ورته وی د جنت اته دروازې دي او هر عمل والا په خپل دروازه داخلي هر عمل والا چا روجی ډی نیولی جب په روجو په دروازه ده چا منځونه ډیر روخي جب د منځونو پای ورش ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وی دسی په کې سوکی چې اره دروازه به ورته واس دسی بم سوکی په کې لکه چې هر دروازه به ورته واس کوي نبی علیہ السلام ورته وی وارجو ان تکون منهم زما امید ده چې هغه به صرف ته چې اره دروازه به درته آواز ابو بکر صدیق ته چې جنت ته ځې ستا ټیم راشي هر دروازه به وي مرحبا 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 په خیر علی هر کله په خیر علی اته واړه دروازې به د مرحبا आवाज نشو دا به څوک جنت ته داخليږي دا به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه جنت ته بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی منکر راغی چراغه نبی علیہ السلام ورته دي سیو قتل وی انت عتیق الله من النار تاسو خوشاله کې مونږم کینو خډوړای وخرو خپسور کیو خبر نه یو چې الله اعلانو کې چې وم تاسو اليوم ايها المجرمون ها مجرمان تی سیټ تک ایداتی پډړه کوي خدای چې په کوم ډله کې به ودري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راخکارش نبی علیہ السلام ورته وی انت عتیق الله من النار ته آزاد شوه د الله د اور نه آزاد شوه صح بس ته بری فیوم اذن سمی عتیقا د هغه ورځ نه پس زما د پلار نوم شو عتیق خلق بیا ابو بکر صدیق نوی عتیق وی عتیق معنا د جهنم د اور نه آزاد شوه صحابی دنیا کې لیبل ته جنتی ته جنتی ته جنتی ته جنتی مبارک شته به جنت ته به جنت ته به جنت ته نو صحابي ورته وي سما اس ډیر خوخي هغه الله په جنت کې اس راک اس مې ډیر خوخ نبی له سلام ورته الله بدر له اس در کې
د سرو زرو وي او وزري وي، ته به په هوا الوزي، په هوا به پکې ځان لګوي، ته پکې په هوا به ګرځې، په هوا به توړي راوړي. صحابه الله ډېر لوی مقام ورکړی. صحابهونه خپلې ژبې راونغاړئ، خپلې ژبې د صحابو په مدح باندې ښایسته کوئ. صحابه زمونږ د پاره معیار حق دي، کو زمونږ ایمان د الله د صحابو د ایمان په شان برابر کړي. په نبی علیہ السلام می سرونه شیندلي، سرونه یو صحابي وي نبی علیہ السلام ډوډۍ ته ناست چې اومې قتل کنا وی دې سالن کې د کدو ټنګره پراته وه، وی نبی علیہ السلام داسې دا نوڼۍ ګرځي د کدو دا ټنګره پکې ګوري، په هغې پسې نوڼۍ ګرځوله. صحابي وایي چې ما ولیده چې دې د کدو په ټنګره پسې نوڼۍ ګرځي، وی د هغې ورځې نه واله د مرګه پورې بیا زما د کدو سره محبت پیدا شو چې دې سره د نبی علیہ السلام ما لیدلی و چې کدو ټنګره پسې نوڼۍ ګرځوله، ما د مرګه پورې د کدو سره مینه کړې وه چې دې سره د امام الانبیا مینه. امام الانبیا مې لیدی دی چې لاس یې پسې ګرځو، ما بیا د مرګه پورې کدو سره مینه کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر کېناست، د خپلو ملګرو نه جدا کېدو، د جدایۍ ټیم راغی، منبر ملګرو ته حواله کېدو، محراب ملګرو ته حواله کېدو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر حواله کو صحابو ته نو کېناست. صحابو ته وی اے صحابه راش په ما د چا څه حق پورې زه د دنیا نه ځم، بیا هلته حق نشم ورکولی، راشه ما نه خپل حقونه واله. عکاشه ابن محسن ادرید رضی الله تعالی ما در باندې حق څه حق دی؟ وی تا صفونه سیده کول په یو جهاد کې، میدان جهاد کې د صفونه سیده کول ما لدې په ملا باندې ګزار راکړی، زه لږ بار ولاړم د صف نه، تا صفونه نه کول نو زه د ما لدې ګزار راکړ. نبی علیہ السلام ورته وی خو ما له ګزار راکړه، وی نه زما په وجود بیماری وه، ما په هغې وخت کې قمیص لر کړی و چې تا ما له ګزار راکړه، ما قمیص نه و نو تا ما له ګزار راکړی خو په ملا مې قمیص. نبی علیہ السلام ورته وی راشه ما لم بې قمیصه ګزار راکړه، داسې ملګری به پیدا کړي، داسې پیغمبر به پیدا کړي، راشه ما له بې قمیصه ګزار، ما له بې قمیصه ګزار. یو صحابي پاسې وی معاف یې کړه، تو ګوره هغه په منبر نشي کېناستی، ته به ترې بدلالې په منبر کېناستی نه شو، نه وی نه یې معاف کړه. عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وی چې څه لیکل کوې وکړه چې درکړم، چې څه غواړې هغه در کوم خو معاف، وی نه یې معاف کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس دې را پرېږده، وی بس دې ما نه معاف کړي، را پرېږده. چې راغې امام الانبیا ورته شاخ ښکاره کړله، وی راشه ما له ګزار را پرېږده. هغه چې مهر نبوت ولیده که نه را منډې کړې په مهر نبوت یې خوله ولګوه. مهر نبوت ښکلۍ ښکلۍ ښکلۍ، الله حبیبه ما ستا نه بدله ناغسته، زه ډېره موده په انتظار وم، ما ته به د دنیا نه لاړ شي او زه به په دې مهر خوله ونه لګوم. نبی علیہ السلام ورته وی عکاشا تا زما مهر نبوت ښکل کو، په تا باندې الله د جهنم اور حرام کو. ورته د الله حبیب زم په دې انتظار کې وم چې کله به زه دا مهر ښکلوم چې الله را باندې د جنت اور حرام. صحابو سره به نبی علیہ السلام ځان ټچ کو، وجود ورسره لګو، وجود لګو. چې کله یې دفن کو یو صحابي ځان نه ګوتمه قبر کې ګزاره کړه، روختو علی رضی الله تعالی عنہ ته وی ما نه ګوتمه گزاره شوه، روایلم اجازت شته ورتیاو شته، وی چې ورخکته شوم ما نه ګوتمه گزاره شوې نه وه، ما گزاره کړې وه، ما نه گزاره شوې نه وه، ما گزاره کړې وه، مای چې د امام الانبیا سره د ټولو نه اخیرې زما وجود ولګي، بس ما سره خپل وجود لګو. ما ور سره خپل وجود لګو چې اخیری وجود می د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ولګي. صحابه چې امام الانبیاء لیدل، صحابي چاته وی پیژنې الذي بصحبه النبي صلی الله علیه، صحابي ادرکا، صحابي هغه چاته وی چې نبی علیہ السلام لیدلې وي او ایمان یې راوړې وي او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تلې وي. ټول
ټول اولیاء د پیزار د خپو دوړي ته نشي رسېدلی چې نبی علیہ السلام لیدلی دی او په نبی علیہ السلام ایمان راوړی دی. صحابه زمونږ د پاره معیار حق دي. خپلې ژبې صحابهونه راټولې کوي چې څوک د صحابو دشمني هغه به زمونږ دشمني انشاءالله. چې د صحابو سره دشمني کوي زمونږ به دشمني. دشمن هم ورته ویلې دی او دشمن به ورته وایو، دشمن به ورته انشاءالله د مرګ پورې وایو انشاءالله. مونږ به صحابو سره خپله وفا کوو انشاءالله. تا حیات صحابه زمونږ مقتدا دي. بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابو پسې چې څوک لاړی په هدایت به یې، په هدایت به یې. ټول به د صحابه کرامو سره د زړه د ویښه مینه کوو انشاءالله. څنګه چې هغې مینه کړې وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره، الله دې ورسره زمونږ د ټولو حشر وکړي.